سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أو تزيينه مرفوع عطفا على بيان إمكانه، أي تزيين المشبه في عين السامع كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي. مناسب مصنف علیہ رحمت شروع کړي او بچا کې په اغراض د چا کې مناسب په اغراض د تشبیه کې مناسب دا ته ویلو چې غالب استعمال کې تشبیه عائد وي او تشبیه راجع وي او د تشبیه تعلق د چا سره وي د مشبه سره وای کنه مناسب سره سوای د چا سره وي د مشبه سره وي. نو مناسب هغه غرض چې هغه عائد وي مشبه ته د هغې څو اقسامو واقسام مناسب خبران بوئیږي ځانه پکې اشتر سیوا دي ته پکې وبل سیوا بوئیږي مناسب څو دي مناسب د دې چې پورې وشو څو وشو څلور وشو مناسب یار الله بندګانو څوک د سوی هغه وایي الګه د څه مناسب څلور شی مناسب الګه بیان امکان بیان حال بیان څه مناسب مقدار دا تاسو مطالعه نه کوئ مناسب او تزیینه مرفوع خبران به شو مناسب د دې ځای پورې څلور اغراض اوس دا شی به دې کې راغی دا به اوس د دې نه کټ کول غواړي څلور اغراض وشو مناسب څو وشو نمبر 1 بیان امکان نمبر 2 بیان حال نمبر 3 بیان مقدار نمبر 4 بیان تقریر مو نمبر 4 تقریر نمبر 6 خبرم په تقریر د مشبه اوس پنځم د بیان پنځم غرض پنځم سره د بیان غرض نو فرمایي چې کله غرض د تشبیه نه هغه تزیین د مشبه وي لکه تزیین د مشبه د متکلم چې د اوسي تشبیه د بل څه سره ورکی د دینه غرض چې دی هغه دا وي چې د مشبه چې دی دا په سترګو د سامع کې ښایسته ښکاره کړي څه ښکاره کړي ښایسته ښکاره کړي مناسب خبران پوه شوې نو دې ته ویل کېږي تزیین د مشبه د دې تعبیر به څه کړی دی او تزیینه یا به غرض د تشبیه نه مناسب یا به غرض او مقصود د تشبیه نه تزیین د مشبه وي په سترګو د چا کې مناسب د سامع کې خبران پوهېږي مناسب لکه ستا یو محبوبه ده مناسب او هغه سره تکه توره ده سره تکه توره ده ته اوس دې کې لاس والته ښکاره کول دا غواړي د هغې تزیین د دوی په نظر کې ښایسته ښکاره کول غواړي نو ته یې تشبیه ورکړې د هوسۍ د سترګو سره مناسب د هوسۍ سترګې مشهورې دي په شا کې په هغه تورې وي هغه په حسن او تازګۍ کې څه دي مناسب مشهورې دي خبران پوهېږې نو دلته غرض د ستا د محبوبې د وجه اسود تشبیه چې تا ورکړه د هوسۍ د سترګو سره غرض د دې تشبیه نه څه شی دی مناسب هغه تزیین د مشبه دی چې ته دا مشبه مناسبو د خلکو د سامع په سترګو کې څه ښکاره کړي لکه مزین او ښایسته ښکاره کړي وایي شوی مناسب او تزیینه مرفوع عطفا على بیان امکانه دا مرفوع دی مناسب تزیینه به نه دا مرفوع دی دا عطف دی په بیان امکان باندې خبران پوهېږي ای تزیین المشبه څه مطلب مناسب یعنی کله به غرض د تزیین د مشبه وي لکه تزیین المشبه فی عین السامع ښایسته ښکاره کول د مشبه په نظر د چا کې مناسب سامع کې کما فی تشبیه وجه اسود لکه تشبیه لکه مناسب ته تشبیه د وجه اسود ورکړي د تور مخ تشبیه ورکړي د چا سره بمقلة الظبي د هوسۍ د سترګې سره مقله سترګې ته وایي خبران پوه شوي مناسب نو سترګې د هوسۍ چې دي دا مشهورې دي په حسن او تازګۍ کې مناسب هغه تکې توري ډېرې ښایسته خبران پوهېږې او تشویهه مناسب شپږم غرض بیانوي نو کله نه کله غرض د مشبه لکه کله نه کله غرض د تشبیه نه مناسب او مقصود د تشبیه نه دا تشویه دا د دې عکس دی مناسب هغه تزیین دا تقبیح دی لکه چې ته دا مشبه د سامع په نظر کې د څه ښکاره کې بد صورت ښکاره کې لکه بد صورت ښکاره کې تشویه تقبیح ته وایي تقبیح خو پېژنې مناسب قبیح ښکاره کې خبران پوه شوې نو دې شپږم غرض بیانوي او تشویهه یا به مناسب تشبیه معنی تقبیح یا به غرض چې دی د تشبیه نه مناسب او مقصود د تشبیه نه تقبیح د مشبه وي لکه مشبه قبیح ښکاره کول په سترګو د چا کې سامع کې مناسب په نظر د سامع کې لکه مناسب
د یو سړي دی مولوي صاحب ته د هغې مخ چې په هغې کې داسې ټاکې ټاکې وي داسې کندې کندې پکې وي خبران پوه شوې کړې وي پکې ته د هغې تشبیه ورکړې لکه د غوشانو سره د وچ غوشانو سره داسې غوشان چې په هغې کې ټونګې د بانګې یا د چرګې پکې ټونګې والي پوه شوې خبران پوه شوې ته وایې چې هلکه د پلانکي مخ داسې دی لکه هغه غوشان وچ غوشان چې په هغې کې ټونګې چا والي بانګې پکې څه والي مولوي صاحب یا چرګې پکې څه والي ټونګې والي که نه خبران پوه شوې پوهېږې که نه او تشویحه یا به مولوي صاحب غرض د تشبیه نه دا تشویح یعنی تقبیح د مشبه په عین د سامع کې کما فی تشبیه وجه لکه په تشبیه د وجه کې د مخ کې داسې مخ مولوي صاحب مجدورین چې په هغې باندې داغونه یې کړي وي پکې خبران پوه شوې بسلحتین د هغې غوشانو سره مولوي صاحب جامدتین چې هغه وچ وي وچ غوشان وي مولوي صاحب خبران پوه شوې قد نقرت الدیکتو په هغې کې ټونګې والي وي چا مولوي صاحب بانګي یا چرګې پکې څه کړي وي مولوي صاحب او دیکتو دا جمع دیک ته ښه دیک واحد دی او دیکتو څه شی دی مولوي صاحب وایې که نه مولوي صاحب هلکه د الله بندګانو وایې که نه